اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. یو صلو لسنے واخلی سورہ آل عمران آیت نمبر یوصل لس. کنتم خیر امت، تاسو بہترین امت یہی. نو بہترین امت ولی سترگی مسلور دی که غجنا مسلور دی که پسلورش پوگر دی نا. کنتم خیر امت، تاسو بہترین امت یہی. اخرجت للناس، تاسو رایستے شوی پیدا کری شوی د انسانانو د خیر د پارا. بہترین ادادا چه انسانانو تا خیر ورسوی. او انسانانو تر ټول نه لوی خیر داده چې هغه د دین په حواله باندې کنوینس کی چې هغه د دین باندې ایمان راوړي چې د اور نه بچي. دا ټول لوی خیر دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف. اوس سبق وای څنګه خیر باغی د پاره لټوي. تامرون بالمعروف، امر بکوي بالمعروف د خیر خبره و تنهون عن کوي عن المنکر د بد خبرنا. وتؤمنون بالله، مضبوط ایمان بساتی اللہ تعالی باندې. ولو آمن آل الكتاب، کچر ایمان راوڑے وے آل کتاب لکان خیر اللہ، دا بہتر ودوی دا پارا. منهم المؤمنون، بعضی پدوی کے مومنان دے لکا عبداللہ ابن سلام، کعب الاحبار، سلمان فارسی، دا دا اہل کتابنا مسلمانانو پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوڑے. منهم المؤمنون، بعضی دو ایک مومنان دے. واکثرهم الفاسقون، میجارٹی دو فاسقان دے، وائلیٹر دی. فاسقان مانا وائلیٹر دی. لن یضروکم، دی تاس تا تکلیف نشی در رسول الا اذن، مگر دا چی بد خبری بکی. نور محام کول نشی سبکی بد خبری بکی. دا پروپیگنڈی تکر دی، چینلی ورسر دی. لن یذوقوا، دی تاس تکلیف نشی در کول الا اذن. عذاب مانا دا شکنزا دے. عذاب مانا دا شکنزا، ذکر شکنزام یو اذیت تے سڑی تکلیف ورکی. بدا خبر چا خلاف کول، ناروا چا خلاف نشر کول، در ٹونا لوی ایزادا. لن یذوقکم الا اذا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ كَچَرِدُوِ فائٹ کئی تاثرا یولوکم الادباران، دی بگرزئی تاثر شاگانی، یعنی ڈیفیٹ کی دیبا. کہ دی فائٹ شروع کو دی بتختی رہ گئی ماں. ثم لا ينصرون، اب یا بدوی سر امداد نشکولے. ضربت علیہم الذلۃ، سٹم شور دویبانے الذلۃ رسوائی. الذلۃ رسوائی. اینما ثقفوا، کمزے چدے موجودی الا بحبل من اللہ، مگر علا چد اللہ را صحبان لا سلگئی. وحبل من اللہ سے یاد انسانان سپورٹ واخلی. نزان اللہ تعالیٰ فرمائی چزان لبدے ہمیشہ ذلیلی دی بیاد اللہ دین قبلین دی ضلالت تب اخلاصی گی. صحیح شوا یا بدا اغیار پر رحم کرمی دا غی سپورٹ بحاصلی. دا اغیار پر رحم کرم بھئی دا غی سپورٹ پا نو سے دا اغیار پر رحم کرم دی دا غی سپورٹ حاصل کردے. وباؤ بغضب من اللہ، دی اختشوی دی فغضب دا اللہ تعالی طرفنا. وضربت علیہم المسکنتو، اسخیم شوی دی بانے المسکنتو بدروخی. سشے بدروخی دا دی مخت گوری مخونا بیس پیری. مسکنت مانا بدروخی مخونا بیس پیری. منگو دی سوی سپیرو مخنی بلے دے لوکی خمے دے. وضربت علیہم المسکنۃ ذالک بأنہم، داد دے وجہ چہ دوی یعنی دوی فور فادرزو یکانو یکفرون بآیات اللہ، وہ دوی چنکار بے کو دایتون دا اللہ نا. ویقتلون الانبیاء، او دوی چقتلور بے انبیاء بغیر حق بلا وجہ. ذالک بما غصو، دار دے وجہ چہ دوینا فرمانے کڑے دا. وکانو یاتدون، او دوی چہ وائلیشن کو دا حد نزیاد تیرے دل. لیسو سوا، اس اللہ تعالی بدید اہل کتاب ہوئے نوے چہ طول یوشان ندی، خو خلق پکے ہمستا
لیسو سوا دی طول یو شان ندی من آل کتاب بازید آل کتابنا امتن یو امت دی قائمتن مانا ولاړ امت سٹیبل امت قائمتن سٹیبل خلق دی یتلون آیات اللہ نو دینا مراد بیا آغا مسلمانان دی دا آل کتابو چی رسول پاک بانی ایمان راوڑے لکہ سلمان فارسی عبداللہ ابن سلام کعب الاحبار نورم بلادی یتلون آیات اللہ چلولی آیاتون دا اللہ آناء اللیل پاوقات دشپے کے وهم یسجدون حال دار چدوی سجدے کے دشپے یؤمنون باللہ ایمان ساتھی اللہ تعالی بانے والیوم الآخر اپر وزد آخرت بانے ویامرون بالمعروف امر قیدنے کئی وینہون عن المنکر من کئی خلق دا بدینا ویصارعون فی الخیرات او یوبل سرا تاسو دوال وای ورته دوال او یو بل سره دوی د مقابله فی الخیرات د نیکای باب کې یعنی مقابله او کمپټیشن پس کې پنه کو کې واولئک من الصالحین او دا کسان د نیکانو خلقو څخه دي وما يفعلوا من خیر ادغه نیکان خلق وما يفعلوا من خیر هغه چې کوي د سود نیکای کار فلن یکفروا نو دوی د هغې نیکۍ د کار انکار به نشي کولی د هغې به ریوارډ ورکولی شي انکار به نشي کولی معنا ریوارډ به ورکولی شي والله علیم الله تعالی غالم دے بالمتقین پاک خلق چیریږي الله نا ان الذين كفروا تاکي سرا کسان چې کفر کړي دي لن تغني عنهم اموالهم نشد فکول د دوی نه هرگز اموالهم مالنا دوی ولا اولادهم اولادنا دوی من الله دعذاب الله لا شيئا سلک شيئا نہ مال دوی ڈیفنس کول شي نه اولاد ڈیفنس کول شي ځکه قیامت کې نه مال په خیر راځي نه اولاد په خیر راځي بلکې د الله عذاب چې دنیا کې هم راشي نو نه مال بچ کول شي نه د اولاد بچ کول شي ابو لهب باندې چراغه نو الله تعالی ما اغنى عنه ماله وما كسب ما اغنى عنه ماله وما کسب چې نه د مال دره څه فائدہ ورکړه نه ولا اولاد څه فائدہ ورکړه ما کسب معنا اولاد نه ولا اولاد څه فائدہ ورکړه نه مال د الله د عذاب نه بچ کړي شو نه اولاد د الله د عذاب نه بچ کړي شو ما اغنى عنه ماله وما کسب لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار دغکسان اصحاب النار دعمل گری دور دی هم فيها خالدون دوی بوی پدے اور کے ہمیشہ مثل ما ينفقون مثال دا آغا مال چه دوی خرچ کے پیاز الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کے کم مثل ریح پشان دا تیز ہوا او دا تیز سلائے دے تا سلائے وائی بعد تیز بات تا سلائے وائی وینڈ فیہا سرن چپاگے کے سخت گرم والے وی سرن چپاگے کے سخت گرم سر په دو مانو راځي په معنا د سخت گرم والی چې والو زنه ټول فصلونه وسوځي او په معنا د سخت یخ والی چې هغه والو زنه ټول فصلونه وسوځي یعنی سخت یخ اواز والو دي یخ وي یا ګرمي وي فیہا سرون چپاگے کے سخت گرم ہواوی یا سخت یخاوائی اصابت ہر سقوں میں چورسی گدا ٹچ کے ہر سقوں میں فصل دیو قوم اور در شیر کن تیز ظلموا انفسهم چی زیادے کرے زانو قربانے فآلکتو نو در بعد حلاکا فصل داوئی وما ظلمهم اللہ زیادے ندکرے دوی سر اللہ تعالی ولیکن انفسهم یظلمون خودوی پنفسنو قربانے زیادے کولو یا ایوہ الذین آمنوا وآکسانو چی مان راوڑے دے لا تتخذو منی سیتاسو بطانتن کنسلٹنٹس بتانا مانا کنسلٹنٹ آف یور سیکریسی کنسلٹنٹ آف یور سیکریسی نو دینی اعتبار یا پولیٹیکل اعتبار صدا کہ اسلامی حکومت اور مملکت یو غیر مسلم نہ پر سیکرٹ کنسلٹنٹ جوڑ کی نتیجہ بے سی تباہی دیو جن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپلو والیانو اپا منسٹرانو او دا حکومت پا ذمہ دارانو باندے پابندی لگولی وا چی یہودی او نصرانی خلی سر بنکان نکوئی او چی چاکرے وغی کے لیٹر چی دا طلاق کوئی دا پریز دوئی صحیح حذیفہ ابن الیمان دوی جرمیل دے داغه په نکاح کې هم یو عیسائی خزوا هغه ورته دا قرآن جایزه کړی ده دا څه کړی قرآن جایزه کړی ده حضرت عمر رضی الله عنه ورته بیا ولایت کړی
بیا څوک بیا ولایت هغه په حکمت نه پوهیږم چې ته ولې وایې چې دا پرې دی دا مساتې. حضرت عمر رضی الله تعالی ورته وی ته یې والی ستا په کور کې به د گورنمنت اهم ډاکومنټس پراتی، ستا په کور کې یو غیر مسلمه خزانه استه ده، د هغې اسلامي مملکت سره او اسلامي حکومت سره څومره سنسیارټي وي. خبره ذهن کې راغله. د دې وجه اوس هم په ټوله دنیا کې دا قانون دی چې خصوصا فارن منسټرۍ کې کوم ذمہ دار دي، کوم ځای وزارت خارجه کې د وزارت خارجه افسرانو باندې قانوني پابندي غیر ملکی خزانه سره نکاح نشي کولای. تاسو ته پته ده هر ځای کې دا قانون دی، غیر ملکی سره نشي کولای. چې دا به څه کوي اوټ کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانه، تاسو مو جوړوي بطانه مخفی او پوشیده دوستای، معنا سیکرټ فرندشپ، سیکرټ فرندشپ من دونکم سوا د تاسو مسلمانانو نه. ولی لا یعدونکم دغه کسان به هیڅ کو تعین کوي تاسو لپاره خبالن د فساد په اعتبار چې لیسو کوم موکلات کې ادمي سبق کوي فساد به پیدا کوي. ودو ما غنتم دیدا خوشی ما غنتم چې تاسو ته مشقت او تکلیف ملاو شي ټربل کې شي دوی به طبیعت دای چې تاسو کې ټربل کیږي. قد بدت البغضاء تاکید سرشکارا شوی دے البغضاء دشمنی من افواہم دا خبرو دوینا. اللہ تعالیٰ فرمائی دا غجرکم دوستان ہم دی غیر مسلم تو دوی خبرو تا گورا باٹم لائن پک کوا، خبرو تا گورا سکوا باٹم لائن پک کوا چی خبر بزائی دیر مزیدار سکو باٹم لائن سرے. قد بدت البغضاء شکار شوی دے البغضاء دشمنی من افواہم د خبرو دوینا وما او آغا فتنایا آغا طرف گنی و دشمنی تخفی صدورون چی پوشیدے ساتھ سینیر دوی اکبرو اغا دین هم دیر لوی دا اغا شی دین هم دیر لوی دے. قد بینا لکم الآیات تاکید سر منگا بیان کرے تا دپارا الآیات احکام ان کنتم تاقلون کہتا سو عقل کوئی خبر بانظام کوئی ہوئی. اس سکسان داسیو چراغی تعلق بیام غیر مسلم سرون اللہ والا وارننگ ورک چی ہاں خبردار انتم تاسو نم خویوانا غستر صحیح خوچی چاکی کم کوتاہی وی نو کسڑے خبر جنرل یوں کی اغب پوئی گی هغه خبر او چې ما د سود بیانو کوي سړي راته وې ریکا بیان دی ډېر خو کوم ماته به دا سړی کوي چې زه ته چا خولم نو ما ورته تر ځان په خپل او ما د چا خولې نه صحیح. خبردار انتم تاسو اولای کسانی تحبونهم چې تاسو محبت ساتئ د غیر مسلم سره ولا يحبونکم خدای بالکل تاسو خوښینا دغه تاسو رئیس محبت نشته. وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان ساتئ په ټول کتاب باندې تاسو ایمان ساتئ په ټول کې نو تاسو په دې کتاب کې دالي چې عیسی علیه السلام پیغمبر دی نه منئ، موسی علیہ السلام پیغمبر دے نو منئیے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے نو منئیے، اور دوی په کتاب کې دالي چې محمد رسول الله پیغمبر دے نه منئ. د دې يهودو په کتاب کې دالي چې عیسی علیہ السلام پیغمبر دے نو دوی نه منئ. نو اوس پته ولګي تاسو په خپل ټول کتاب ایمان لرئ، خو دې په خپل ټول کتاب ایمان نه لري. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ تاسو ایمان ساتئ په کتاب ټول باندې. وَإِذَا لَقُوكُمْ اکل چې دوی تاسو سره یو ځای شي قالو نو دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَوْا غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ اکل چې دوی ځان لشي چې تاسو سره نو نه yes Muslim Islam that's our religion of peace. خو الله تعالی فرمایي چې دوی ځان لشي بیا نه وایي چې religion of peace، بیا نه وایي چې بیا خو دا ټیررستون دغه دي. وَإِذَا خَلَوْا چې کله ځان لش نو ګوره دی چې په چینل لازي نو چینل باندې وایي yes Muslim they are very good people, Islam is a religion of peace, but there are some people who are doing this and this and this, so why you are blaming us for a few people. صحیح خو چې کله ځان لکینی وایي پلانینګ بس کړو. دا ګوره الله تعالی 1500 کاله مخکې منتخب دا شي نه فیس کوي که څنګه شرشه تا خو نن داسې د واده ټوپک سر کړی دی. وَإِذَا خَلَوْا غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ اکله چې دوی ځان لشي غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ غَضَّ يَغُضُّ تاسو چل وایي ورته بغاشونه ما چیچل نو دې ته وایي غصه فلانیه سي ماته ګوتی و چیچلې مقصد یې صحیح یعنی د غصې نه راته سم سور شو. نو الله تعالی فرمایي چې دوی ځان لې د غصې نه تاسو باندې ګوتی چیچي.
وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ دای کی تاسو باندې ګوت خپلې بنل غیسه د غصې د وجه قل تورت اوایا موتو بغیظکم خدای مو سره د غصې مړکا صحیح مونږ هم پښتو کې راځو فلانه وایي چې اته ته ډیر راغو غوته مونږ خدای ستاسو سره د غصې به خو باسینو قل موتو بغیظکم تورت اوایا چې مړ شي سره د غصې خپلې ان الله غزي علیم تاکي فر الله تعالی عالم دی بذات الصدور فراز د سینو باندې پاوشه کې سینو کې دی یعنی راز د سینو باندې ان تمسسکم کچره ورسیږي تاسو ته حسنتون صد خیر خبره فتح او نصرت کتا تورسیږي فتح او نصرت کامیاب شي تاسو او مسلمانانو او امداد در سره وشي نو تاسو دا تاسو فتح او نصرت ډیر خفقي دی دا تاسو دشمنان ډیر زیات خفشي وان تصبكم سيئه اكور سيئه سيئه هزيمت شکست یا تاوان نقصان یفرحوا بها دای خوشاله گیږي باندې وان تصبروا وکچره تاسو د صبر استقامت مظاهره وکړه او تتقوا اذان بچو د سکر زدان مو بچو د دې د فرندشپ نه ځانو بچو د دوی د دوستانه لا یذوقو نو تکلیف نشي در رسول تاسو ته کېدوم تدبیر د دوی شی ان اس شی ځکه دوی لوی تکلیف کې رسي دشمن ته نه رسي لوی تکلیف چاته رسي دوست ته اللہ تعالیٰ فرمائش غیر مسلم دای لوی تکلیف په دشمنای کې نه رسي لوی تکلیف څه کې رسي په دوستای کې ځان لپاره به استعمال کړي بیا د ملکی دا اکبر الابادی وی اکبر الابادی ډیر عجیب شعر ویل چې لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیرے اردو کې څه وایي سے تیرے کہ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیرے ہم تیرے دوستی سے ڈرتے ہیں کہ خلق ستار دشمنائیں نہیں جو خود ستار دوستان نہیں رکھتے ہیں صحیح ہے کام شیر سے خلق ستار دشمنائیں نہیں خود ستار دوستان سرا دے رہے لا یذرکم کیدون شیئا ان اللہ تاکی فر اللہ تعالی بما یعملون پاغشیت دوی عمل کے محیط احاطہ کون کے دے وَإِذْ غَدَوْتَا یاد کاغا غدوتا چتوت پوخد سبا کے من آلکا دکور قلنا تو بوئ المومنین لکلا دا میدان خود پارا تو بوئ المومنین چتا مقرر والاپوائنٹمنٹ کو سلکو اپوائنٹمنٹ پتتا مقرر المومنین مومنان مقاعد جمع دا مقعد دا ناست زیتا ہوئی سنگر مور سوئی سنگر جبہ مقاعد پسنگرون کے للقتال دا جنگ پارا واللہ اللہ تعالی سمیع اوریدون کے خبر استاسو دا علیم عالم پذر استاسو اذ ہمت طائفتان اس یو دو قبیلی وی یو بنو سلمہ یو بنو حارسہ یو بنو سلمہ یو بنو حارسہ نو چکل دا مسلمانان راوتل دا مدینه منورینا او خود طرف تتل عبداللہ ابن عبی و نور منافقان لجاو سخلکی یعنی کانسپیریسی کولا چی واپس کی نو 300 خلق واپس کر سورہ وی خالص مرگ دے زیمور 300 خلق واپس شو نو دی زر کسانو نو وسو پاتی شو سورہ پاتی شو وسوا او مکی والا 3000 آرمی راوستا سورہ 3000 آرمی نو یو دو قبیلی وی بنو سلمہ او بنو حارسہ اگوی تا چی پتاو لگا دمرا خطا آرمی دا اس کسان زمونگا سے واپس درد نو اگئی دا سے لگ کمزور شو سشو وار خطا شو نو اگئی دا سے مشورہ کولا سو واپس در شو کسو و اللہ تعالیٰ فرمائی اگا وہ خم مسلمانا نو اولا زر مضبوط کا سمو کولا زر اولا مضبوط کا اذ عمت طائفتان چکلا ارادو کیو دو قبیلو منکم دتا سنان تفشلا چی غیم کمزوری اخکارا کی تفشلا مانا کمزوری اخکارا کوا واللہ ولیوما واللہ تعالی مددگار دے دوارو نو بلدے یہ کلک کرنو سیکلک تنگ کرن وعلى الله خاص فالله بانے فلیتوکل المؤمنون اعتماد ساتھ مومنان ولقد نصدشی نبی یو د توکل او یو د تعتل نصار احمد باولی کا یو د توکل او بل د تعتل نو تعتل دیتا ہوئی چه سڑے ہوئی زمان پا خدای عقیدہ دا اغبر رزق را کئی ادھے تک پک نہ کئی دیر توکل نہ ہوئی دیر تعتل ہوئی دیر سوئی
نو تعطل حرام دی. شریعت کې تعطل څه دی؟ حرام دی. سټک پک بکې سمنډ تړل به او اعتماد وکړه ساتي په الله. یعنی دا به نه وای چې زما بزنس زما د رزق ضامن دی. نو دا یو سبب دی. دا بزنس سره دا یو سبب دی. جاب سره دا یو سبب دی. نوکری سره دا یو سبب دی. اصل رازق څوک دی؟ الله تعالی. خود اصل رازق دا معنا نه ده چې ته لاس کې ورکا چې خدای رازق تر دې تعطل وي توکل نه وي. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله. اوس په خود کې قلمبه دای کامیاب شو، لیټرانس شو، ډیفیټ شو، لیټرانس شو، ډیفیټ شو. نو الله تعالی ورته میس کې خبره کوي چې کله تاسو خطا نه وکړي نو غزوه بدر کې وګورئ التم دا کافران د تاسو نه درې چند سیواو. سورہ سیواو ده درې چند سیواو. خو الله تعالی تاسو سره څنګه امداد وکړ او کامیابی مو حاصل کړه. دلته هم درې چند سیواو. دلته دی وجه تاسو ډیفیټ شوی نه یې چې کافران نمبر کې زیاتو. د دی وجه ډیفیټ شوی چې غلطی مو وکړه، سټریټجی مو خطا کړه. سمو کړه. ولقد نصركم الله ببدر. اتا کی سر امداد کړو تاسو سره الله تعالی په بدر کې. وانتم اذلہ، حالانکه تاسو اذلتون ډیر لګوي. عادت کې هم اپ اصلاح کې هم، په عادت کې هم اپ اصلاح کې هم. فاتقوا الله، یریږئ د الله تعالی نه. لعلکم تشکرون، د دې لپاره چې تاسو شکر گزار بندگان جوړ شئ. استقول للمؤمنین، چې کله تاوی مؤمنانو ته او پیغمبره الی یکفیکم، آیا کافی بنشي تاسو د پاره ان یمدکم چې تاسو سره امدادو کې رب تاسو بثلاثه آلاف من الملائکه، په 3000 د فرشتو منزلین چې هغه برا کوزول شي. یعنی زمکه ته برازي دا نه چې هغه باندې به تکبیر واسطه نه سبق هي دلته میدان ته برازي بلا. او ان تصبروا، کچره تاسو د استقامت مظاهره وکړه. وتتقوا، ازان مبچ کده بوز دلای نه. تتقوا معنا ځانو بچ کده د بوز دلای نه. ویاتوکم من فورهم هذا، ناراضی بتاستا فل فور دې پسې یمدتکم، امداد بو کستاسو پروردگار تاسو بخمسه آلاف، په 500 من الملائکه د فرشتو نا مسومین، چې هغه با ځان خپل آئیډنټیفیکیشن مارک لګئی. سبق نو آئیډنټیفیکیشن مارک حدیث کې راځي علیهم ثياب او عمائم خضر، د دوی په سر باندې شنه پټکیو دې سره پیژندې شو دا څوک ته؟ دا ملائکه ده. وما جعله الله، او نو ګرځول دا نزول فرشتو الله تعالی الا بشرا لكم، مگر دا یو خوشالي وتا د پاره. یعنی چې سړي پسې شاته ګڼ کسان لاړ یو څه کوي او کنه کوي او د دې په جوړي صحیح. ها د دې څنګه پښتانه چې راشي بس موږ په جوړ شي موږ کار کړي صحیح. کای څه کوي کنه کله کله شرشا په شاغله موږ نه موږ کار کړي صحیح. وما جعله الله الا بشرا لكم، انو ګرځول دا الله تعالی الا بشرا لكم، مگر د خوشاله ذریعہ تاسو د پاره. ولتطمئن قلوبکم به اده د پاره چې مطمئن شي زړه تاسو په دی باندې. ومن نصر ان د امداد الا انو امداد الله من عند الله، مگر د جانب د الله نه العزیز چې غالب او الحکیم حکمت والد. نو صلی الله تعالی وای چې کدا فرشتي مانو میرا لګره پورا امتونه ما په یو جبرئیل باندې هلاک کړی دي. نو 500 فرشتو لګول څه ضرورت وو؟ پورا امتونه خدای په چا هلاک کړی دي؟ په یو جبرئیل باندې. الله تعالی وای دا 500 مې ډیره پر راولګي چې رسول ته ولاړی همت پتا سو کوي خو زه به پاغي جوړي چې هغه فرش ارمي رسول شاته ولاړه ده. ریئر فورس رسول بلا ډیر ده. ریئر فورس رینفورس نو هغه ته ریر فورس وایي چې بیک کې چې ریر فورس نشاته بلا ډیر ولار دی. کله ته کمزوري راځي هغه زره ټیک کوي څه کوي هغه بس کومک کوي ګر نو چې دغه سپورټ سړي سره رسوي نه دنه سره انرژي شي بیا صحیح شو. خبره ده کړه ليقطع طرفا من الذين كفروا. نن خو هنګامه شو د هرات کې لویا سل خلق مشي. اسماعیل خان زوی مړ اوله وزیر دا په کله کله د دفاع دی چې راته وایي چې اختار څه وکړه ها also with me or with now with me.
لیقطع طرفا من الذین کفروا انجام کار دارے چکٹ کیو حصہ انجام کار داو لیقطع طرفا چکٹ کے یو لوی حصہ من الذین کفروا دا آرمی دا کسان چ کفر کړو او یکبتهم یا ذلیل کی دوی فینقلبوا خائبین او ګرځي دوی خاسران زیانکاران. لیس لک من الامر شیء. اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غزوه احد کې خپل هم زخمی شو او یا کسانم شهیدان شو صحیح ابلا ډیر صحابه زخمیان شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو جمله ویل کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبیهم. داسې قوم څنګه کامیاب شي څه خیر به ویني چې هغه خپل پیغمبر سره د عمل وکړي. چا سره د عمل وکړي؟ پیغمبر سره. نو پته ولګیدا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر ډیسهارټډ و. څه شو؟ اوس پیغمبر چې ډیسهارټډ شي بیا خو د خدای عذاب راځي په قوم باندې به راځي. الله تعالی به وایي چې نه فزنه که زمانه پیغمبر زړه دې ودردو نو بیا خو چاته مینه بریک نه لګو بیا په ورمنډه کوم. مولانا یو ډېر ښه شعر ویلی دی. چا کوم مولانا؟ مولانا روم چې ہے چې قوم میرا خدا رسوا نہ کرد سوئی کہ ہے چې قوم میرا خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل ناید بدرد. چې خدای هیڅ یو قوم رسوا کړی نه دی سو پورې چې د اهل دل زړه نه دردولې. نو اهل دل څوک چې رچا ربط وي الله تعالی سره نو چې دا غزل ودردېږي الله تعالی بیا هغه قوم معاف کوم نه یا قوم معاف کوم نه. او حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب. الله تعالی فرمایي چې رچا تعلق ما سره دی نو کاغه سره دښمنی شروع کړه نو زما طرف ته اعلان جنگ دی. زما طرف ته اعلان جنگ دے ناغه سره اپ خپل سره کوي بس الله تعالی د مخلوق لکه واچي د څلو کسان دا برابر دي. ها لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم یا چې ذلیل چې دوی فینقلبوا خائبین نو دای بوګرځي خائبین رسوا لیس لک من الامر شیء. اوس پیغمبر اسلام چې دا جمله ویلا نو دې معنا دار چې امپلیسیټلی هغه وکړ چې عذاب دې راشي اشاره صحیح چې کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبیهم کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبیهم. الله تعالی ورته وی چې معاملات ستا په کنټرول کې نه دي. معاملات چا کنټرول کې دي؟ دا الله تعالی کنټرول کې دي. لیس لک من الامر شیء ندستا اختیار کې لیس لک من الامر شیء ندستا اختیار کې د معاملاتنا شیء سلګی سو نو ته داسې مکوا او یتوب علیهم یا با الله تعالی رجوع کی دوی باندې دوی به ایمان راړي او يعذبهم یا بغضاب ورکی دویلا فإنهم ظالمون تاکہ سر دوی ظالمان لی وللہ ما فی السماوات. وصل اللہ تعالیٰ فرمائی دا جہاد کی گی ولی ذکر خلق دا اللہ تعالیٰ دا الوہیت او دا عظمت لار بندول غواری سکے دا اللہ دا الوہیت او دا لیوالی لار بندول غواری یاری او سر ازان لپخپل خدای جوڑے دل غواری. پھر مسلمان تر جنگ پسی خدا غیاو خبر چی مسلمان ہوئی نہ ٹولی دنیا مالک سوکتے اللہ تعالی زمون ټولو بادشاہ سوکتے اللہ د ټولو دنیا بادشاہ سوکتے اللہ. خو بل طرف ته یو پاور کلیم کوي چې زیم او بل پاور کلیم کوي چې زیم او بل پاور کلیم کوي چې زیم نو په دا خلکو باندې د خدای دنیا راتنګي. الله تعالی فرمایي دې باندې کمپرومایز کوي کیږي. وللہ خاص اللہ لپاره دی ما فی السماوات هغه چې اسمانونو کې دی و ما فی الارض چې ځمکه کې دی یغفر لمن یشاء بخښنه کوي الله تعالی هغه چاته چې دی غواړي و يعذب من یشاء عذاب ورکوي هغه چاته چې دی غواړي والله غفور رحیم. الله تعالی بخښونکی ارحم کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تاکلوا الربا. اوس الله تعالی فرمایي دا په دې مناسبت خبره کوي چې د احد کې تاسو د جبل الرمات نه د سټریټیجیک پوینټ نه راکوسئ صلیح کسان نو تاسو ګټه جنگ په شکست بدل شي. البته 50 سنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ودرولو جبل الرمات باندې سټریټیجیک پوینټ چې د شاه غالمون باندې حمله ونشي. نو چې کله دوی جنگ وګټو ا دې مجاهدینو سامان اسپایل ظفار یا اموال غنیمت را جمع کړ اموال نو دې 500 کسانو کې 30 کسانو آرګومنټ شروع کړ خپل امیر عبد الله بن جبیر سره
صحیح ورته زمونږ دي ملګرو جنگو مو کوم دلته ولاړ صرف دا ځای مساتره دي صحیح زمونږ دي ملګرو جنگو مو کستړي دي زخمیان هم دي پکې اوس غریبانه غنیمت هم راټولای نو اوس ما په خیال وې دلته د ولاړ ضرورت نشته زې چې کته لاړ شو څوک ځکه یو خو بدایله هیلپ کو دې ته وو تاسو کې نه موږ راځم کو اځه مدار چې ارتباط نه چې صرف رئیسه جمع کول ولا ته ملک شي موږ په پاتې نشو صحیح اته چې موږ په کې ډیپرایو شو چې نه تاسو په کې جنگ کې نه وای ځکه چې دا پته نه و چې داوم جنگ دې د دا پوینټ ساتي دا څنګه چې ساتي داوم جنگ دې نو استغفر سره په غنیمت کې پر دې اتحاد دا شاید دا ټول هغه ته ملاوي نه ځکه چې څور سره شریک شون دا من طرف ته ضرب المثل یو سړی هغه ته وی لیمبو نه چو لیمبو پیژن لیمو لیمن صحیح اته ته نه چوڑول وای کنه چې زور ورکی او به ته بس تاسو ورته وای سپیس کول ها نو لیمبو نه هغه به تاسو کسان کتل څه کسان به کتل چې دوه کسان به چرته خوراک تناسو ډوډۍ او ډوډۍ به خوړه نو ته براغه سر نو رجیب به زر یو لیمبو را اورا ناغه به داسې نیم کوي لیمبو کې ته نه چھوڑ کوم نه ورته او نه چھوڑ کا نو زبر د لیمبو نه چھوڑ کړه لاسو صحیح کای ورته څه کې نه زما په څه سره ما کې لیمبو چھوڑ صحیح شو نو دوی وی چې تاسو ورته څور سره عزت لیمبو مې هم کې نه چھوڑ کوم دغه په کې ونیسا الله تعالی فرمای دا شی زما خوښ نشه دا دنیا دا خبره زما خوښ نه شو صحیح شو او په نامناسب ځای کې د دنیا دا څه طلب کول خدا دې لکه سړی چې ربا خوري لکه سړی چې څه خوري ربا خوري لکه سود خوري نو دې وجه له سود مناسبت ذکر یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا مخری تاسو الربا لا تاکلوا مخری تاسو الربا سود اضعافا مضاعفا دیتا وی کمبائن د سود سوی ورطا کمبائن سود مرکب څه وی یو سود مفرد دی یو سود مرکب دی نو سود مفرد دیتا وی چې تا کم کیپیټل لګسته دی با کیپیټل باندې پرسنټیج انټل اټس فائنل پیمنٹ ورکړي خو صرف په کیپیټل ورکړي او سود مرکب دیتا وی چې $10,000 دی واغسته په 10% د سود باندې پسو باندې په 10% سود باندې نو دې معنا دا چې $10 هر کال هغه باندې سود راځي صحیح نو پاره هغه بیا کیپیټل سره پلس شي د نیکسټ ایئر لپاره بیا به سود ورکې په $1,000 باندې صحیح شو نو بیا د بل کال لپاره به په $2,000 پلس سمثینګ باندې ورکې نو دې ته وایي سود در سود دې څه وایي سود در سود یا سود مرکب نو عربو کې دغه سود روانه لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله یریږي الله تعالی نه لعلکم تفلحون لپاره چې کامیاب شئ واتقوا النار او یریږي د اورنا التي غور عدت چې تیار شوی دی الکافرین کافرانو لپاره واطیعوا الله اطاعت کوئ د الله تعالی او رسول اد رسول د الله لعلکم ترحمون دې د پاره تاسو باندې رحم وکړئ شي وصارعوا اتاسو سارعو مسارعت مانا منڈ ہوا ہے دو ہوا ہے الہ مغفرت جانب دا مغفرت تا من ربکم دا جانب دا رفتا سنا و جنت امنڈ ہوا ہے جنت طرف تا اگا جنت عرض و السماوات چی فراخی دا دا عرض مانا ویٹ عرض مانا ویٹ تس ویٹ تس ہوئی نو فراخی واضح کیا رقبی تا ہوئی بر ہاں سوی ورته نه یعنی دا وګوره دا یو شی د مستطیل دته وای طول دته وای عرض صحیح نو چې الله تعالی اوس د جنت لویواله فراخواله لنګت یا ویډت یا ویډت دا خو دومره زیات چې پیغمبر اسلام فرمایي او ادنا جنتی ته بل دنیا په 10 رکوع ملایي څومره د دنیا په لاسو مرکو حضرت الله تعالی وای هغه جنت چې د هغه وخت د اسمانونو ازمکه د فراخای په مقدار دی نو چونکی زمونږ اپروچ دغه شی نه زیات نه دی زمونږ نظر اپروچ مونږ چې لوی شی یادونه مونږ سو لکه ازمکه او اسمان نو دې نه زیات خو زمونږ نظر کې دنیا نشته نو دې وجه الله تعالی زمونږ د انډرسټینډ کولو لپاره دغه مثال ورکړي عرضها چه فراقی داغ السماوات اسماننا والارض وازمک دا حدت تیار شوه اعداد مانا بیوٹیفائیڈ چه اغا بیوٹیفائی شوه دے للمتقین دا متقیان دا پارا اس متقیان سوکتی ناریو سر کلیم کئی چیز متقی
نو الله تعالی په خپل ډیفاین کوي چې دا متقی دی. الذين باكسان ينفقون چې دای خرج کوي مال پر فسراء فراحت کې، خرج کوي مال پر فراحت کې، والضراء اپ مصیبت کې. نو چې راحت کې او ډیر مالی ورسره ډیر ورکي او چې لګي ورسره لګ ورکي، خدا نه کوي چې صدقه نه کوي. صحیح شو. نو پار سړي باندې د خپل بساط مطابق صدقه لازمه ده. نو یو سړی چې هغه مليونیر دی نو باید چې هغه صدقې هم په لکونو ورکي. څومره ورکي؟ چې په لکونو ورکي. خو یو سړی چې هغه هینډ ټو ماوث ته دا خو زیات نه جوړ کړي، کوارټر دی ورکي نو صحیح ورکي، خو صدقه ورکي. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ او آکسان الكاظمین الغیظ چې دای بند ساتي کنټرولي الغیظ غصه، چې کله ډیره غصه ول راشي نو د الله دې یری غصه کنټرول کی. صحیح. قسم اصله کې دیته وای دغه وګوره یو بیگ دی چې هغه دومره تر خلی پور راډک کی چې خله ولا اون ته ناشه بچنه تویش. صحیح شو. نو الکاظمین الغیظ چې غصه بالکل تر دې پور راغلی ده، څومره غصه ده تر دې خلی راغلی ده، خو بس دې اظهار نه کړ ځان باندې ساته. صحیح شو. او خصوصا هغه ځای چې په چا باندې وس بر دی او هغه د پاره غصه کنټرول کړه، ځکه چې چا په وس بر دی هغه ته قسم سره کنټرولي. صحیح. چې چا په زور زیات دی هغه ته ټول خلک کنټرول نه. زمون کلی کې اوسره صفات خدای له وبخ درو جنگیاله مونږ ورته جنگي وي، سبا ورته جنگي نه بس نه خبره نه. صحیح. نه هغه زمون په علاقه کې یو بزرګ سره او صفات ته هغه حکیم مو انیک سره نو خلک بوله دعا له مطلب الدواله مطلب هغه به دعا ورته لیکله او دعا به ورته کوله. صحیح. نیک سره ناغه له دیم لړ نو اته هم بچا سي وي سیدانو نو ورته سره سیدانو تاسو هغه سه وایو موږ بچا سه وایو نه ها نو موږ ورته بچا سه وایو بس سره نو په ما ډیر مې. صحیح شو. د چې ورغلم نو بس مریضان بلا خلک ورته ناسو، مریضان ته به تاسو رنګ انتظار وکړئ قاضي سے محترم راغلی دی، زه د قاضي سره سو خبره کوم دی اگې نه بعد به تاسو ته خفکیږئ ما نه بیا به زه پاسه لمداسه پاتې یو کمره وي تر ازال ده ما چې د خلکو پیدا کو ټول زره سار مانځنه پاس کینم تر ماسوتنه پورې صرف مانځنه پاسل دوی درس ډوډۍ ورکوم دنیا مخلوق ور راته. صحیح. اچانک څه مې سنا راځه. صحیح. کچا ولکلو الله تعالی خیرات ورکا دعا وکړه ته الله اکبر. او دومره بهترین نسخه به لیکلي علم حکمت کې دا ډېر لوی تجربه او داسې به یا الله به سړي ونی سم بس داسې نه بس به ونی سم نه بس افوري ورته وي وای دا تکلیف تر کړه شروع ده سړی به حیران شي دا عجیب سړی. صحیح. نو بس نسخه ورته لیکلي دا واخله. صحیح. نو هغه زمونږ کلی سړی وایي کړو هغه انا ورته یې بچا سه به مال خو یا څه دعای راکا یا ته دعا وکړي بس وي غسره لډي نظر راځي سویر الذي غصه نو بچا سه بس خیر په طرف دعای وکړي شربت بزوري بارد بدن کی ګرمي ده چې دا لګا یا قشي شربت بزوري بارد دا ورته ولیکل او سمساحلات ورته ولیکل ستیش په غور چې دا ورچو دي شربت بزوري کې. صحیح شو. او وی دعا ده تو کوي خدای دې دا غصه ختمه کړي، الله تعالی دې دا غصه ختمه کړي. او بچي وصیت ده په مسیت هغه ورته څه دا وی پله وی ورته هغه ورته څه دې ځان نزور اور سړي سره کېنا چرته کېنا چې د تانه زور اور سړي هغه سره کېنا بیا سړي د غصه نه وري ځکه ته پته شي مله غصه راځي نو به را داخله وای ځکه چې زور را باندې ځات نو ما غوسه وکړه نه دی وایي نو بس سره ځان کنټرول کی دا وستا علاج دی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس او هغه خلق چې عفو درگذر کوي خلقو ته والله يحب المحسنین الله تعالی محبت ساتي نیکو کارو خلقو سره والذین او کسان اذا فعلوا چې کله وکړي دوی فاحشة یو قبیح کار فاحشة یو ګنده کار او ظلموا انفسهم یا ذاتو کې ځان خپل باندې ګناه سره ذکر الله نو دوی فوراً د خدای عظمت را یاد کی سره یاد کی چوف الله اکبر دا وایلیشن مولوک دا ګناه مولوک دا نه فرمانی مولوک فوراً د خدای لویوال را یاد کی ځاته ذکر نو چې د چالو لویوال را یاد کی نو فوراً شاته د یو قوت او شی چې له توبه وباسه څه کوه
فاستغفروا لذنوبهم پس دوی بخنه غواړي د ګناهونو خپل لپاره ومن يغفر الذنوب الا الله انشي بخل گناهونه مگر صرف الله ولم يصروا ادغ خلق لم يصروا دوام نه ور کوي غلا ما فعلوا دې بد عمله خپللا وهم يعلمون حالانکه چې دوی پوهیږي یعنی معنا دا چې دانسته ته دای دا ناکار عمل کانستنټلی نه کوي خو سډنلی ته یو کار وشو فورا د خدای خدمت ورته رايات شو او فورا توبه وسته چې الله معاف کړي صحیح اولئک دا کسان جزاهم بدل دوی مغفرت من ربهم مغفرت در جانب درب دوینا وجنات باغون دی تجری من تحت الانهار چ بیگی دلاد داغین نهرونا خالدین فیها ہمیشہ بی اگے کے ونعم اجر العاملین اڈیر خیستہ دے اجر دعمل کون کو سورہ نساء دے پسی صورت سے آیت نمبر 11 او 33 پیرامو کا تو توبے پہ حوالہ چه انما خبر دادا التوبہ توبہ غل اللہ آغا توبہ چه خدای بانے قبل لازم دی کما توبہ چې خدای په ځان باندې قبول لازم کړی دی للذین دادا هغه چا لپاره دا یعملون السوء چې هغه عمل کوي د ناکاره بجهالت پناپوی ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب فورا بیا توبه وباسي فورا فاولائک دا کسان یتوب اللہ علیہم رجوع کئی اللہ تعالی دوی بالے وکان اللہ غلیما حکیما دے اللہ تعالی علم والا و حکمت والا ولیست التوبت اند توبہ لازم القبول اگر توبہ کہ خدا قبول لازم دے نا دا توبہ نہ داگو للذین کسان پارا یعملون السیئات چی عمل کئی دناکارو عملنو کانسنٹی اور کانٹینیوس دی حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې حاضر شي یو د دوی تمر قالانو دې هغه وخت وای انی تبت الان چې زه توبه وباسم دې بیا هغه وخت وای زه توبه وب الله تعالی فرمایي دا توبه وخت خدای وای دا توبه وخت وللذین ان توبنا کسان یموتون چې دوی مړیږي وهم کفار په دې حالت کې کافران وي اولئک دا کسان اعتدنا لهم تیار کړي موږ دوی لپاره عذابا الیما عذاب دردناک اوس پته ولګی دا چې د توبې موقع دا د مرګ د کیفیت نه وړاندې دا چې کله ته په وس باندې برابرې هغه خدای توبه وباسه اوس ما ګناه کول شي خدای وایي چې الله زه آئنده لپاره بیان کوم چې دا کوم نکړه اداره معاف کی آیت نمبر 10 بلکې یو 10 ومکه ان تجتنبو کتا سوزان بچ کوي پیدا مو کتا سوزان بچ کوي کبایرا ما تنهون عنه دغټو هغه ګناونو نه چې تاسو هغه نه من کول شي هغه نه مزان بچ کوشش کوي چې کبایر اون کوي الله تعالی وایي کوشش کوي چې کبیره ګناونه کوي غټ ګناه ونه کوي نو هغه نه ځان بچ کوي نو کفر عنکم سیئاتکم نو زب اریز کم تاسو نه و برجون تاسو نه واړو ګناونه تاسو الله تعالی فرمایي چې زه په وړو ګناونو بیا تاسو سره محاسبه نه کوم صحیح داسې الله تعالی به داسې صحیح ښه په لوی بزنس کې کریډټ خده لوی بزنس کې کریډټ خده نو وړو کې څه 10 روپۍ په فاتین کې خیر دی صحیح نه دا انسان حق نه ادم د خدای په حق کې زه انسان حق بغیر د ورک نه وندخلکم اداخلون بتاسلا مدخلا کریما بهترین ذایتا کریما معنا خسته ذای مدخلا کریما سوره نجم آیت نمبر 11 وللہ ما فی السماوات پیدا مکہ
وللہ ما فی السماوات خالص اللہ دا پرد آشے چی اسمانونو کے دے وما فی الارض آچ ازما کے دے لیجزی اللذین انجام دادے چی بدور کے اللہ تعالیٰ کسانو تا اصاو چی بدائی کردی بما غملو پسور دامل دویبانے ویجزی اللذین آسنو بدور کیا کسانو تا احسنو چنے کئے کردی بالحسنہ خیست بدلا اس دا کم خلق دے چی اللہ تعالیٰ بخیست بدلا ورکے اخام علی کردی اللذین دا آن خلق دے یجتنبون کبائر الاسم چی غیزان بچ ساتے کبائر الاسم دا غٹو گناونونا لسنا دا غٹو گناونونا والفواحشا دا بے حیائی دا کارونا والفواحشا دا بے حیائی دا کارونا الا اللمم مگر وڑی وڑی خطاگانتی کیجئے لمم مانا وڑی وڑی خطاگانتی کیجئے اللہ تعالیٰ فرمائی وڑی خطا سر کریڈٹ نخرا دیجئے وڑی خطا سر کریڈٹ نخرا دیجئے ان ربک وجہ ان ربک واسع المغفرہ تاکہ سر رفتا فراخر دا مغفرت پہ اعتبار بانے هو عالم بکم اللہ تعالیٰ فرمائی وڑی خطاگانے بتانا چیزیں دا عمر مبا چی پا خبت پوشین خدای دی حرام کی کما گناہ کرے اللہ تعالیٰ فرمائی دا پا بریتا اللہ سروے دا تا پی جنم نا دا نے پا نیچر کے دا ولی بھی نہ کرے دا شے پسے کے دے دا پا نیچر کے دے اسے پا نیچر کے دے نو تد فرشتہ نشی جوڑے دے صحیح هو عالم بکم دغا اللہ تعالی خالم دے پتاسو ولی اذ انشاکم من الارض زکدی اللہ پیدا کرے تاسو دا خاورنا نو دیم دا نیچر نا خبر دے اوریجنل ازنا پیدا کری دا خاورنا نو دیم دا اوریجنل نا خبر دے یوا وہو وَإِذْ أَنْتُمْ ادے خبر دے تاسو بانے کلچوئی تاسو اجنلتن فیٹس صحیح نطفہ فی بطون امہاتکم پا خیٹو دا میندو قلو کے اللہ تعالیٰ وی چی ماتا ایز اے ہول دا انسان اوریجنم معلوم دے اور ایز انڈیویجول ہر انڈیویجول راتا معلوم دے دا آگا وقت نکلا دے رمور خیٹا کیو صحیح نو دے سلامات اقبلی نمبر جوڑے فلا تزکو انفسکم داوی دا پاک بازائی مکوئی زانن اقبلو دا پارا هو عالم بمن اتقا اللہ تعالیٰ خپوئی دا پاچا چسوک دا خدای نے یری کی اللہ تعالیٰ فرمائی بس دا شکایا یا خطا گانے رہنا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کی بھائی انسان آنیو کمزوری رہنا شوئی دا واپس پر سبق قد خلت من قبلکم دیتا وارننگ ہوئی قد خلت من قبلکم تاکہ سرا تیر شوی دی مخکستا سنا سنن امتنا سنن جمع دا سنتن دا سنت اصل کی ہوئی قدیم دا سنت ستا ہوئی قدیم تا پخوانی تا نو پخوانی امتنا فسیرو فی الارض تاسو گرز ازما کے فانظرو اگوئے کیف کان عاقبت المکذبین کس رنگیو انجام دا مکذبینو هذا بیان للناس دا قرآن یو بلیغ و کامل بیان انسانان پارا وہدن ہدایت دے و موعظت نصیحت للمتقین متقین پارا ولا تہنو بزدل کے گئے ما لا تہنو مانا بزدل کی گئی ماں ولا تینو بزدل کی گئی ماں ولا تحزنو فکر مکوئی وانتم العالون تاسو آلائی تاسو بالائی خوکلا ان کنتم مومن کچر تاسو مومنانی نو وحنا یہنو چلے سڑیز لگا سلیگی دے خبر چی سباب سکیگی صحیح شو نو سباب یا سکیگی یا بنکی تعالی خوص نکیگی صحیح شو سباب یا سکیگی یا بنے کی تابانے خوص نہ شروع شوا صحیح شوا دا پختو کی ضرب المثل دے وے ہندوانو باغو دسشی دا ہندوانو باغو نو ہندوانو باغو نو گیدوان بور سراتلن تاز گیدر ہوئے نو گیدر با ہندوانے خوڑے نو مالک ورطا داؤں کے خودے کلکہ ورطا مگوائی چاہے کہ وہ دامونے ورطا کے خودے لولے بکسے چاہے کہ دن ورطا سخشیونا ترش بن کر نو دو چرائے پتے بوردن کرنا دروازہ ورطا سے بن شوا صحیح نو دا سلوی لے لگے ورطے خود وے نو یو گیدر آگے کین خطے ہو نو چین خطے ہو چگی والی یو سڑے پلار روانو نو دو ورطا آوازو تو یکا کا ما دے شین او بس قیامت رازی صحیح شو اس کا کام سادہ سڑے ہوئے خدا چیز گیدر کی قیامت دے
نو خو بازه مولک نه په ځانو د دنیا والو په ټول دنیا باندې چې قیامت راځي. صحیح شو. نو د خزر کولاو کو ګیدار قراو وته هغه تکین راځه د کاکا اوس زین له خبر راځي اوس ګیدار کې سب سبرګیو چې د باندې قیامت راځي. صحیح ورته یاله کا ما خو تخلاص کې ته ما ته عجیب خبرو کړې فورن کړل اسکم چې ما کولاو کا کني قیامت راځي کني قیامت پر راځي. ورته بابا پتا خو مې یاد کړې په مام ځان باندې مې یادو چې کوسا مالک راغی نو مړای مې. صحیح شو. نیک پچار اته قیامت او کنه راغی په ما خو راغله او ما په ما قیامت راځي. صحیح شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مماتا فقد قامت قیامته. سوچ چې عمر سره قیامت شروع شي په نور خلکو بل راځي په دې مړي کو راځي شروع شي په نو ولا تینو بزدل کے گئے ما وہن دت شے. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا تہینو لفظ دے وہنا سنا وہن دے مصدر دے اس وہن سے توئی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی ستداغا علیکم الامم طول غیر مسلم قوتنا با یوبل تاسو مقابلہ کی رابلیو الائنس بجوڑی او تاسو با یوبل دعوت ورکی تے پیدے غاڑی راشا زمان فورسز با دے غاڑی شی تبر جنوب نشی زبر جنوب شرق نشم بابل بد مغرب نے حملہ کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دای به یو بل داسرا بلی تاسو باندې کما تدع القوم الى قصعتها لك شیرشاه چې خوراک تیار کړي مونږ ټول دعوت راکې اجرا شي کې. صحیح نه چا پیره مونږ حمله وکړو ځکه ډېر غوډو شو نه تیار کړي. صحیح لکه چې کما تدع القوم الى قصعتها مونږ تاله وای ورته لوی خانق چې خوراک پکې تیاری لکه خلق چې د خوراک د پاره هغه تالی تراو بل شي او تر دې غړ راشي بل دې غړ بل دې غړ بل ټول په عمل شروع کی. پیغمبر اسلام فرمایي تاسو نه بم دغه څه د خوراک شی جوړ شوی چې پیرانه بغیر مسلم در باندې حمله کوي ایو بل له دعوتونه ور کوي. نو صحابه ته پوښتنه کو رضی الله تعالی عنهم اجمعین ویجره دی وجه بسې دې او من قله نحن يومئذ من بشمیر کې لګیو عدد کې بلګیو زکه به دوی چا پیرانه مون باندې حمله کوي. پیغمبر اسلام ورته لا بل انتم غصاون کا غصا السیل تاسو په پشمیر کې دومره زیات دي لکه د سیلاب په اوبو باندې چې فوم او خس او خاشاک رواني. نو د سیلاب وچی باران چوشي خصوصا په شکال په شکال ورته د باران موسم چې ګرمای کې او بل ډېر سیلابونه راځي. د جون جولای کې پاکستان کې ډېر زیات دي. ها دا برساتونه او تاسو برسات او شکال وای ورته ها نو دغه شکال یا برسات کې دا دومره لوی باران شي اوس هغه چې څومره شینه پراتی خس او خاشاک او غند او بلا او زګونه ورسم مخلوق او بخاری نه دومره ډیر شینه پی. پیغمبر اسلام یې شمیر کې بتاسو دومره زیات دی لکه د سیلاب په وبو باندې زګونه او خس او خاشاک. خو دا غزل دا نه سویټلی څه قدر قیمتي د خس او خاشاک سویل وي. پیغمبر اسلام فرمایي زیات بم دوره لکه دا خس او خاشاک خو به قدر بم دوره لکه دا خاصو قاشاک. نو صحابه بیا تاسو کو ویجره دی وجه بسې دا مونږ به داسې متخلخل شوی ولیو دا دنه نه به داسې ډک شوی ولیو دنه نه به داسې خالی ولیو ینه قوه سالډ بنیو څه بنیو د سالډ مقابله کې بل لفظ انګریزي کې صحیح خالی نه انګریزي کې پتہ نشته څه لفظ دی for empty from its side. نو صحابه وی حالو دا حالو خلق نو پیغمبر صحابه تاسو کو ویجره دی وجه بس دا مونږ بوله دا سه حالو شي وی دنه صالح بنیو. پیغمبر اسلام فرمایل اخذکم الوهن تاسو به وهن نیولې څه بنیولې نو وهم نه من سره نه نون سره دلته نو وهن بنیولې. صحابه تاسو کو ویجی دا وهن څه شه ده اڅه وهن وی لغت کې کمزوري ده څه زور تک کمزورای تا خو چې پیغمبر اسلام په دې کانټیکس کې لیکل کړ نو صحابه تاسو کې ویجی دا وهن څه شه ده. پیغمبر اسلام ورته حب الدنیا وکراهیت الموت یو مو پیسې ډیر زیات خوخي اپروچ به میټیریالستیک دی اپروچ به وسی میټیریالستیک او پیسو والا وي او چې دا اپروچ میټیریالستیک شه نو دا هغه لازمي نتیجه د مرګ دی. نو پیغمبر اسلام فرمایي بس دو بیماری په ورته یو مو پیسې ډیر خوخي چې پیسې مخ خوشي نو دا همیشه قرباني چې ورکړي د مالدار سره نه ورکړي د څوک ورکړي دا چې پیسو سره دنیا سره تعلق نه هغه ورمنډه کوي هغه وي مرګ ته دومره زیات وخت دی د جنور خلکو ته ژوند سره وخت دی د دې وجه خدای مقابله نه کوي کوي د مجاهد مقابله کوي نه کوي. هغه وېست طاهر جان وېست قاری طاهر جان
داسې ته وسته وزیرستان ا د ازبک د جهاد اسلامي مشر دی کنه زخمی هم شو خدای امر شو پکې بچی به امر شو او کنه خو خپل لیډر وسته هغه داسې یو قیامت حمله وکړه په آرمي باندې چې هغه آرمي ولې مونږ انسان ته سم کړو هغه خبر ته فرض کړه چې نه چې وې وځه څلور باید نقصان نه وشله بس دا غو نه دا څه وکړل هغه باندې خو بس په آرمي مخامخ ورغله چې مخامخ ورغله پیدل کسان چې ورسره وو هغه داسې په آرمي ورغله فوري داسې ګرانډونه چې بس ټول پرې وته صحیح سوار بس کسانې تختولې ژوندې ځان سره او پیځله سره ملکل غریبان او سوال زو تختول او وی شتویش زخمیان کړل ناسب بیا خو په خود ور دي اسه خاصران چې کوم خلکو مرګ ته یو ځل کار ویلې هغه سره جنگ کول ډیر مشکل کار دی څنګه ولا تینو ولا نو the best way is چې د هغه grievances سره اډریس کی چې د خلک دې څه ته ولګسل دي ځکه چې مړول خو دې سره مسله کیږي نه مړول سره مسله کیږي هغه یو کس مړ کې لکه سر نور را پیدا شي یو کس مړ کې نو لکه سر نور را پیدا شي وایي زو بدلا نو دې سره هغه شی نورم زیاتی باید چې grievances اډریس کی چې د خلک ولې دې سټیټ ته رسیدلي دي صحیح شو دوی دا ډیسپیریټي د سوچ ده نو کا grievances دې اډریس نو ټول خبره به ټیک ټاک شي ولا تینوا ولا تحزنوا ولا تینوا بزدل کے گئے ما ولا تحزنوا فکر من کے گئے ما وانتم العالون اتاسو بامیشا آلائے ان کنتم مومنین کتاسو صحیح مومنان یہی ایم سزکم قرقن اس اللہ تعالیٰ دے کنسول کئی تسلی والا ور کئی چٹک دا او یا کسان تاسو کی شہیدان شو او یا کسان مسلمانوں کی شهیدان شو بلا ډیر پکې زخمیان شو خود رسول پاک صلی الله علیه وسلم زخمی شو نو زدای ډیر تشاکل چې خدای داسو بس ټول لس هاټل ناس نو الله تعالی فرمایي چې جنگ په دوه مخې لري کله به زخمی کې کله بل زخمی کې کله به تمړي کې کله بل مړي نو الله تعالی اوس کنسول کو حصہ ته واپس بوتل چې کال مخکې تاسو بدر کې غي تر څه کړی کال مخکې په بدر کې هغه سره څه کړی دا غوینه او یا کسان نور نشي دا وی او یا مو گرفتار نور اوستی په سلګونو مای کې زخمیان کړي نو دې سره پیغمبر صلی الله تعالی د پیغمبر اسلام مرګري کنسول کوي همت ولا ورکه چې دې ساتي کېږي ما ایم سزکم قرحن کچر سے تاستا قرحن زخم یا شکست فقد مسل قوم نو تاکی سره سے دلیو دے کافر قوم تقرحن امدغ سے شکست و زخم مثلو پشاند دے پا بدر کی و تلک الایام ادغر وزدی یا دا حوادث دی و ایونٹس ایام پا مانا دا ایونٹس او دا حوادث دے نو داولوا بین الناس چی مونگے دیکھو گورا نو داولوا بین الناس چی مونگے الٹرنیٹ گرزو دا خلقو میس کی سنگا الٹرنیٹ گرزو د خلکو میس کنو کله د دوار او کله د دوار کله ستا زخمیان کله د غیر زخمیان ادا خبر و چې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ قیصر روم ته وکړه هغه وخت مسلمان نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خط لېږه چاته قیصر روم ته د روم بادشاہ ته او ورته وی چې اسلم تسلم سرندر شه بچ بشي والا فانما عليك اسم اليريسيين او کدا سے نه کې او کدا سے فانما عليك ما يفجع القبط فانما عليك ما يفجع القبط نو دا ډاون ټوډن خلکو سره چې کوم زیاتې شروع کړي دي انسانان سره چې کوم زیاتې شروع کړي دي دا بیا فیس کول ځای شه د دې بیا فیس کول ته دا خو داسې چیلنج او سپر پاور ده اوس هغه چې خط ورته ترجمان اولست هغه دا څنګه قوت ده چې ما چیلنج کوي عجیب قوت ده چې ما چیلنج کوي نو سړی حکمت والا سړی به وقوف نو لکه زمونږ چې ورځي دی نه یو خاص سره او خاص سره یو آرډر جاری کړو ویل خو فایند اوټ چې باید سړي ګریوینسز سړي یا د مهم سره یا د میشن سره دا ولې د دې تیار شوی چې ماته وایي چې اسلم تسلم یو آرډر وکړو چې په دې خطه کې څومره عرب راغلي دي سو عرب راغلي دي چې بزنس لدی کې جاب لدی کې وزټ لدی کې ټور لدی
دا ټول راجمه کوي فلاني تاریخ لا نو هر تانه ته پولیس سټیشن ته اطلاع لرم نو بس ای طرفو رکټ پروتو نو ټول په سیو ګرځي په فلانه ورځ باندې بده چرتا او ولا فستا واشنگټن ډي سي ته چرته بده سرکاري تیارې ولا شي تاسو بچرته بوزو واشنگټن ډي سي ته سلا پریزیدنت سره ملاقات ته صحیح بيدا فوجي په خبره پریزیدنت سره کینګ سره ملاقات ته راجا میکل ټول راي اوسته قیصر راغی په کرسي باندې کېناس ورسره ترجمانم کېناس خط راوست ودا یو خط ما تراغله مضمون داده مضمون ورته ولست سړی محمد صلی الله علیه وسلم داور الله پیغمبر دته متعلق تاسو نه وسو ته پوښتنه کوم خو خبره داده چې ايکم اقرب الیه نسبا منکم د نسب په اعتبار تاسو کې ورته زیات قریب څوک دی ځکه دا سلګونو خلک یې مرشدار نږدې څوک دی ابو سفیان وی رضی الله تعالی عنہ چې ما چا پیرو کته زمانه زیات نږدې رشتہ دار څوک نو په واوی جزو په دې پاسولم په ماته رشتہ دی وای ورته سره رشتہ دی مې ما ته یې ابو سفیان زمانو زماده پلار نوم حرب داغه پلار نوم امیہ داغه پلار نوم عبد الشمس او داغه پلار نوم عبد مناف ددن محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبد الله داغه پلار نوم عبد المطلب داغه پلار نوم هاشم داغه پلار نوم عبد مناف نو دا څلورم پلار زموږ د شریک دی دا څلورم پلار عبد مناف دا زموږ د شریک دی یعنی په څلورم لیکه کې موږ یو ځای کیږو وی یقینا خو د قریبی عزیز نو یل تاسو ته پوښتنه کو نو رومبه تاسو ته وکړو وی دا سره تاسو کې پسنګ خاندان کې پیدا شوی دی ځکه بعد اوقات سړی په ډیپرایو خاندان کې پیدا شي نور عزیزان مخکشي وي او د غریب ډیپرایو شوی د خاندان نو د ریاکشن په تور باندې صداو دري څنګه د ریاکشن په تور باندې صداو کنو راځي دا ونه چې د مولا شم د بل غاړه کې بس لیډر میډر پیدا کړ صحیح ځکه پیسو کې خو د فرید خان مقابله نشم کولای دی وایي د فرید خان کاکا زوی دی نو دی وایي زه بسوک زه په مولایو کوم بس ما ته خلک السلام علیکم السلام علیکم هغه ته بکې د پیسو د وجه ما ته بکې د مولای د وجه صحیح نو کله رسولای ریښ دري مولا شي خدای نو کې لا سوکشي اته مثال به درکو نو ورته وی دا سره تاسو کې څنګه خاندان کې پیدا شوی دی ابو سفیان ور درو خو منو شوی به مای چې د خاندان زده نیکه دا زموږ چیفو دا نیکه د موږ چیف عبد المطلب دا چیف اف مکه تاسو کو چیف ان معنا دا چې بادشاہي خاندان کې پیدا دی څنګه خاندان کې د سردارای خاندان کې پیدا دی به بیا معنا دویم تاسو کو چې دا سره چې پیدا شو او لا تر اوسه د پیغمبرای دعوه نه وکړي پیغمبرای نه ده پتا سو کې څنګه کردار مالک یعنی سیکول څه چورچ په وړه کو پرسنالټی سو کردار سو بیهیویر سو وی یو دا قزما دروغ تل چونکه زه غیر مسلمم په دې ایمان نه راړم مې چې راشه دروغ وایي چې دې دنه غزيات دهشتګر تخربکار مقطع الطريق فلانه خو ما وې کدا وې دا ټول عرب احتجاج کې دروغ دی وایي صحیح نه ما چې आवाज زبر رسوانه شم د دې کین په نظر کې به ټول عرب رسوا شي نو هغه قومي غیرت ته باندې باعث و ما چې خپل قوم نزلوم خپل قوم نزلوم چې د نظر کې سپک شي ځکه دا خپل قوم خلاف چې سړی د پردي وړاندې خبره کوي سړی د سپک کاری کنه کاری یعنی مثلا که زوس لګیا چې پښتنو کې ډېر بدای وي خو دی یو بل قوم وړاندې کزوا چې پښتانه نه داسې خلک دي صحیح نو دې پته ولګي زوم نه سړی ځکه زه پښتون مخبل جامع په خپل وباسم خپل ځان په خپل بربنداو صحیح ده کنه خپل لمن په خپل پزان راړو نو ابو سفیان وې مورته یې رجی دې مونږ کې الصادق الامین څه الصادق الامین چې دومره ټروثفل سره او دومره ټرست ورتی سره او دومره امین سره د پټوله خطه کې بل نو مونږ خپل فیصله په باندې کولې نو دې ته پوسې مانو کو چې کله در پیغمبرای دا وکړل د سوې چې سوې وې د مونږ ته وې دا زما خبره له زور یې اشتیام او خبره مې زور ورسته وې زمونږ دومره بلا ډېر خدایان دي هغه کې ټول کارونه دغه سسپندډ پراته وي دی وایي چې یو خدای ومني هغه ټول کارونه کوي وې موږ ورته زمونږ په زرګونو دی هغه پوره نه کړته په یو خدای څنګه پوره کوي اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب دا ډېر وندرفل کې خبره عجیب او یونیک خبره صحیح نو بیا څلورم تاسو رانه وکړو وی چې دا دعوت ورکو نو کوم قسم خلکو د مرګرتیا وکړه ابو سفیان بیا زما د پر لږه پیدا شو وی بھائی ټول دا ډاون ټروډل خلک صحیح
چې د دوانو نه دي زمون په اصطلاح کې مرزو د دوه پیسو نه دي دا چې خلک یو د هغه ته راغلي پردي غلامانو هغه ورسره ملګری شو هغه په ایمان راړو صحیح څو قادر ذکر خلک ورسره نشته نه پینځم تاسو را نه وکړو وې دا کوم خلک چې په ایمان راړي دای بیا د ملګرتیا پرې دي ینه واپس کیږي وډرال کوي ما ورته چې دا به مصیبت ده چې هغه مونږه الټل ورن کوم هغه د تواره خبره کوي پرې دی چرته کمرې کوم هاي خبره نه پرې دي خبره ما غي بیا ما ته تاسو کو چې تاسو د دنیا څخه جنگونه وې ما یې جنگونه کیږي نو تاسو راو کې تاسو غټای ته دی غټي نو ورته دا خبرو کوي هر و بیننا و بینه سجاد فیوم لنا و یوم له دا خدا سي مونږه ارات وای ورته صحیح هغه ارات کې داسې یو ډولکته زی او براخلی او بل داسې د تاویږي چورلی صحیح شو نه مورته کنه زمون نمبر شي مونږ کامیاب شو کله د نمبر شي دې کامیاب شي نه بیا را تاسو کو چې دغه رنګ جنگونو پس منظر کې معاهده هم کیږي سکی معاهده تاسو ته معاهده شي وي ما یې معاهده مو کیږي وطن فوقن دوی چې ته معاهده ما تکړه ده ابو سفیان وایي دغه وخت زمون د رسول حدیبیه و دا معاهده تازه په تازه و به مای جی دلته بیا مالک هغه ترګنی وکړه دښمنی مې وکړه به مای جی مخکې کوئی چرته نه کړی معاهده نه ماته کړی خو زمونږ راځه په میس کې معاهده هغه ته نیت خنه ده چې ماته یې هر دښمنه بنیاد نه وي چې هغه ته نیت خنه ده شاید چې ماته کی او هغه مستقبل خپل چې ماته کړه مکه والا ماته کړه پیغمبر ماته کړه صلی الله علیه وسلم صحیح کوئی بس مار زرم ته یو خبره مای جی هغه ته اراده خینه دي چې لکه ماته یې نو زما په یو خبره باندې کسر روم تفسیر شروع کړه ویر چې ستاده خبره ده چې دې په سردار خاندان کې پیدا دی خدای وی همیشه هر پیغمبر په معزز خاندان کې لګل دي صحیح شو چې څوک پیدا کو ته اوچته نه کی چې دې سرداري غواړي چې دې سرداري دا خو د سردار دوی دی ته سرداري څه کوي خاطر دې سردار دی صحیح بلکې دې خو سرداري قربان کړی ده څه کړی ده سرداري قربان کړی ده یوا وې دویمه خبره هر پیغمبر د پیغمبرانو وړاندې دغه ټرست ورته لکه ته چې دې کوم څه خبره کوي ځکه چې روم علي کتابو هغه علي کتاب په حواله باندې خبره نه واقف صحیح درېمه خبره وکړه وې هر پیغمبر چې دعوت ورکړي دي همدغه د الله دی یووالي دعوت ورکړي چې لا اله الا الله وې څلورمه خبره هر پیغمبر سره ملګرتیا ټول د غریبو خلکو کړي ده مالدارو په مقابله کړي ده ځکه مالدار تر قبلې غریبو خلکو ملګرتیا کړي او کوم خلکو چې پیغمبر باندې ایمان راوړل دي کوم کړه دې هم دغه بیا واپس شوی نه دي هغه مطمئن دي په خپل میشن باندې صحیح او بل خبره چې جنگ کې کړه ته کامیاب کړه دي دا ټول پیغمبرانو کیفیت هم دغه او بل خبره چې معاهده کله یو پیغمبر معاهده نه ماته کړي یو پیغمبر معاهده نه ماته کړي نو قیصر روم سره خپل پوپ ناستو څنګه راستو پوپ ته وی څنګه د خیال دی اپوپ ته وی څنګه د خیال هغه ورته دند راشه نو دندې به څنګه دغه میزانینو څه دغه میزانین نو دغه میزانین باندې برا دواړه ودرې در پوپ او قیصر روم دواړه او لاندې بلا خلق ناشته لاندې بلا نو قیصر روم وی دا سره چې کوم ته پیغام را لګل دي زه ادا زمون پوپ دواړه مونږ و چې الله پیغمبر دې مونږ ایمان راوړو نو ته لاندې خلکو وته او خدای دې به قباسا تباشي فلانه ډنګلې او غوسه ورته مونږ ته بادشاہ نه منو فلان نو قیصر روم سایلنٹ کیپ کوائٹ ما وی تاسو ټیسټ کولای تاسو می جج کولای چې دې خبرو په تاسو اثر نه لري دې خبرو په تاسو اثر نه لري هغه خو ډرالو ته خو پورته خو بالکل ډران نه کو نو درې دغه په پټو په سلوونو دراوت خپل قوم شي صحیح مسلمان څنګه خپل قوم شهید کو نو جنگ د هر پیغمبر مسکه وتلک الايام نو دا ویلو بین الناس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمنا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين دا د ایراد جنگ دغلطه